يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يصنعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون من خيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين ثم إذا ذاقوا من رحمة إذا فرقوا منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملون لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يسودون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيق كل رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرعون مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع سم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذا العلم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يحسب المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم لا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يعقلون. سورة الروم مکی سورت دے نزول کے سلور اتیایم پس دے سورہ انشقاق نازل شوئے دے اور ترتیب سورہ نور کے دیرشم نمبر دے پس دے سورة العنکبوت نا ربط دے سورت
نمخی صورت سرا پگن وجوه باندې دے یو دا چمخی صورت کی مصائب و امتحانات دا مومنانو بیان شو ندی صورت کی بشارت ورگئی مومنانو تا چه امتحانونو تکلیفونو برداشت کا نوزیری یا خوشحالائی بدی نصیب شی یا مخی صورت کی امتحانات دا مومنانو ذکر گل ندی صورت کے اصل مسئلہ ذکر گئی دا توحید چه امتحان و تکلیف اغد دی مسئلے دا اشاعت دا پارا دے یا مخی صورت کے آخر کے ہوئے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ دا اللہ میت خاصا دا نیکانو سردے ندی صورت کے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آغا مضمون ذکر گئی پنور الفاظو اللہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 47 و سبو اختم کی شپا من باند لازم دے امداد مومنانو من بعد مومنانو امداد کرو یا مخی صورت کے ویلو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ندی کے داغی مثال پیش گئی ندی واجنا ورپسی غارو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پواقعی دا رومیانو باندے چه رومیانو واقعا پا دی صورت کے ذکر کردہ ابل صورت کے دا سی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا کسرت دا دلو اخلیو چه پا دی صورت کی گانا دلاک لیا ذکر کری ورو کے صورت اور دیر دلائل سورہ نام کیوں دیرو آخو غد صورتو ورو کے صورت اور پائی کی کسرت دا دلاو ناودا صورت دے دارنگ دا صورت ممتاز دے و بیان محبت دخز چه ده خضر و خاون بمیاز کی محبت و مین ما چولے دا دا پا بل صورت کے دا سے ندی ذکر کری خلاصہ صورت داول صورت البشارت للمؤمنین بشارت او زیر دے مومنانو تا صورت کے اول اشارہ کئی واقعی رومیانو تا پیو لسم کال دا بیست چکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وحیرالا یاغین اولس کال بعد دا کیسر و دا کسرا جنگ شو کیسر اغا علی کتابو او داغی لاند مشرقی دنیا و دا طرفونا کسرا چی ہو ناغا مجوسی ہو او داغی لاند مغربی دنیا و یو طرف تا کسرا و بل طرف تا کیسر دا دوارا دا آغا زمانی سپر قوتونو دا قیصر دا لاند مشرقی دنیا و دا طرفونها او دا کسرا دا لاند مغربی دنیا و یورپ ممالک وغیرہ دا دیتوارو دنیا کے طول عمر ہر یو کوشش کئی چیز سپر طاقت میں مضبوط طاقت میں او بل ختمی لگا دی وقت کے روسو امریکہ و روس مات سے نو امریکہ و چین دی ناو دا سپر قوتونو دوارا
قیصر چو نو دا اهل کتابو او کسرا چو نو اغا مجوسیو کسرا چو دا اغا فوجون غالب شو او قیصر بخبل دارالخلافہ انطاکیہ کے راگیر کو دا اغا فوجون او اغا پا غخبل دارالخلافہ کے راگیر شو نو کسرا فوجون تی چاپیر شو کلچ غیر آگیر شو نو دلتا پا مکہ کے مشرکین خوشحالائی شروع کرے چو قرآن تے کتاب خاوند چالی کتاب دی قیصر نوغا کمزور شو اگر آگیر شو نو دلتا ہم داد کتاب خاوندان با کمزوری شی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ عدول ہمیں بزورور شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا داغ سر بحث تا غیر آگے حضرت ابو بکر دے کو سو لا فطرتی کار دے چھدو ڈلی نخام خالد سڑی طبیعت یو تایی مرگرتیا یو سرائی پسڑکے کپخلے ہوئی کنو اڑک ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شرط مننو اور سر شرط کے خودو قیصر کمزورے کی گی نا بغالب کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر اوکڑا او آیاتو نرالل چنانچہ کیسرا توئی چما سر روغا اوکا کسرا ورطوی روغا کون و تاوانی جنگ برا لوا کے نما دورا تاوان شوئے دورا جنگ نکلے تاوانی جنگ برا کے کیسر ورطوی ٹھیک دا اور دا معاملہ 3 کالا یا 5 کالا یا 8 کالا چلے دا کسرا ورطوی چمالا با سلور سو صندوقنا دسرو ضرور آکے کسرا ورطوی ٹھیک دا کیسر ورطوی ہما کو بخبلا علاقہ کے خزانی خاقی کڑی دی نوزاوی لٹلین نشما نوزب آنگراو باسم سنگا کسرا ورطوی من بلار درکو او خیر دیتا سو غراو باسی کیسر ورطوی ٹھیک دا اگر پر 200 روخانو باندے سلور سوا صندوقنو تاول پارو 2 صندوقا اخپل فوج پٹ تیار کرن پیوی صندوق کی 2 سپایان کے رول یو سربا 15 سپایانو یو تن بروخنی ولیو 2 پیو صندوق کی 2 پبل صندوق کی او اصلا پا ورسارا پراتاوا صندوقونو کے او کسرا تیوی چمن صندوقونو رو او سرا سپنگ دا جمع کرو و طالب منگا توانی جنگ در کو اگوی دیر خواہ داو خانی ہوئی استل دے محاصرینا دائی ہوئی تس صندوقونا دی چکالا دائی نا پناشو نوائیو خان کینول صندوقونے کلاو کا فوجیان راویتل نو 200 خانو باندے یو سر 15 سپایانو نو 200 لپا 15 کے ضرب ورکا دغا سپایان وصلہ ورسروا او دی نیغ لارل دا کسرا پا دارو خلافہ عملہ اکڑا نو کسرا فوجونو خود دل تراغلیو او دی ال دی لرل داغا پا دارو خلافہ عملہ اکڑا اگر لی تار کا ہر سے والا روان کرل کسرا تا چه پاتا ہو لگی دا ناغا فورن پل فوجونو واپس کرل چل ایزان راو رسوی دل تینا چه دا انتاکین دا غی فوجونو روان شو
هغه فوجونه د کیسر په بله لاره باندې واپس رالل او دی چې ورسېدل نو د دوی هر څه تباه کړي وو هغه قوت او طاقت یې ورله ختم کړی و هغه وسله یې ورله ختم کړې وه او کیسر فتح ومونده په دغه ورځ باندې جنگ بدر هم شوی غزوه بدر چې په کومه ورځ د کسرا دارالخلافه له تار شوه نو په دغه ورځ غزوه بدر هم شوی نو هلته هغه یې کمزوري شو کسرا دي او دلته ابو جهل دي کمزوري شو او مؤمنانو فتح ومونده اشاره د هغې ته الف لام میم الله پوهیږي په معنا د دې حروفو غلبت الروم فی ادنی الارض کمزوري کړی شو رومیان فی ادنی الارض په نږدې پوله باندې عربو ته او ګوره هر څه چې وو قیصر علی کتابو نو د هغه تعلق څه ناڅه د مؤمنانو سره په دې کې وو چې کتاب یې خو منه که نه کسرا والا وہ کتاب نمانا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دای پس کمزورتیانا غلبتهم مغلوبتهم وهم من بعد غلبهم سیغلبون وهم من بعد غلبهم سیغلبون او دای پس کمزور دیانا زرد چه کمزوری بکرشی فی بیز سینینا بچند کلونو کی 3 کالا یا 15 کالا یا وہ کالا بعد وللہ الامر من قبل ومن بعدو اللہ لرا اختیار مخید دے فتنا رسول دے فتنا ویوم ایدی یفرح المومنون پا دغرات کے خوشحال بشی مومنان نو پا دغرات بیا غزوی بدرم شویو مومنان فتح مندی و انتی کے کیسرم فتح مندا بناصر اللہ پا امداد اللہ باندے دا خوشحالی یفرحو سر تعلق لئی ینصر من یشاء امداد گئی اللہ دا چاچ خوغیشی او ددا اللہ غالب و مہربانا و ددا اللہ دا خلاف نکی اللہ دخبل وعدینا ولیکن اکثر الناس لا یعلم لیکن اکثر دخلقنا نپوئیگی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا خوشحالی گی دائیو پوئیگی دائیو فظاہر جوند دنیا باندے وَمَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ دَيْوِ دَ آخرت نَوْم دَيْنَا خَبَرًا گورا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پوئیگی پا ظاہر جوند دنیا پا جوند پوری زمن سیاسی لیڈران دی دنیا چلو اللہ دیر خورزی دے اقتدار دا حاصلولو دا کرسای دا حاصلولو او دا آخرت نا خبره زمن دا وزیر اعظمی سورہ کوثر نشی ویلے انا آتوینا کل کوثر تینا مروان چی سورہ اخلاص نشی ویلے کلو اللہ حد تینا مروان چی انو دا آخرت نا خبره دی اولم یتفکروا فی انفسهم و دلائل عقلیہ او بدی صورت کے ولس دلائل عقلیہ ذکر کئی اول دلیل اتم آیات کے اولم یتفکروا فی انفسهم یا دویم دلیل یولسم آیات کے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ دویم دلیل یولسم آیات کے یخرج الحی من المیت سالورم دلیل شلم آیات کے وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ پینزم دلیل یوشتم آیات کے وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ شفاگم دلیل دوشتم آیات کے وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ون دلیل دروشتم آیات کے ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار اتم دلیل سلوشتم آیات کے ومن آیاتی یریکم البرقا نام دلیل پینزوشتم آیات کے ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض لسم دلیل شپگشتم آیات کے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لسم دلیل آیت نمبر 27 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لسم دلیل آیت نمبر 37 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لسم دلیل آیت نمبر 40 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ لسم دلیل آیت نمبر 46 ومن آیاتی ان یرسل الریاح لسم دلیل آیت نمبر 48 اللہ الذی یرسل الریاح شپارسم دلیل آیت نمبر 50 فانظر الى آثار رحمت اللہ اول لسم دلیل آیت نمبر 54 سلور 5 اللہ الذی خلقکم من ضعفین اول دلائل اقلیہ پدی صورت کی پیش گئی اس اول دلیل اولم یتفکروا فی انفسہم دئی سوچنے کے کچھ کے ما خلق اللہ السماوات والارض چنی پیدا کری اللہ اسمانوں زمکیا چمیندی کی دی مگر دپار دخارا کولو دا حق او تلنے تے مقرر پورے او یا گران دیر دخل کنا پا ملاقات ربان دے انکار کئیو اولان یسیرو فی الارض آدائی نگرزی پس مکا کے نو گورے سرانگ شان جان دا کسانو چمک کے دائنے ہوا وغی سخت دائنے پہ ادبار دا طاقت و آثار الارض او کرلے وزمکا وام روحا و باد اکڑے وزمکا زیادہ داغنا چدئی باد اکڑ دا وجاتم رسلم بالبینات راغلیو دیتان بیازئی پتلائلو مخکم تیرشو سورہ انعام کی شفاق میات کے رستم راضی سورہ سبا 5 سال ویختم کے سورہ فجر شفاق میات کے چابادائی کڑوے نخ نخانی کڑوے فما کان اللہ لیظلمہم اللہ چھ زیادے کڑو پتائیو لیکن دائی بزانو ظالمان بیا شان جاندہ کسانو چاہی کڑو بدامل ان کذبو بی آیات اللہ دیو جنا چھ دروب السوء سمکان عاقبت اللذین اساؤ بیا شان جاندہ کسانو چاہی بد عمل کرو السوء انجام بد ان کذبو بی آیات اللہ بد عمل سو چھ تکذیب کرو پا جنگا اللہ دے گئے پورے ٹوکی کون کی اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ دویم دلیل عقلی اللہ پیدا گئی مخلوقات بیا واپس کی دیلا بیا بدے اللہ تا واپس کے شیئے ویوم تخون ساعتو پاگر سیودری کی قیامت ناو بیدا بشی مجرمان دخل مددگارانونا بیا بنوی دی لراد مددگارانو دی نخلاص رن کی اوی بدائی پا بلنی دی مددگارانو بانی منکر ویوم تخون ساعتو پاگر سیودری کی قیامت پتا رس کے بعد ای جدا جدا کریشی یو خواه پیران او بلخواه موریدان اگه باطل پرس پیران یو خواه استازان او بلخواه شاگردان فاما الذین آمنون ورچا کسانی چی ایمان راوڑے دے او ملکڑے نیک دیویا پا باغی جو کی خوشحال اکڑے شی ورچا کسانی چی کفر اکڑے دے تکذیب اکڑے زمند آیاتونو او دا ملاقات آخرت دا کسان پا عذاب کے حاضر کرشی نو آئی پاکی دا اللہ لرا
کلا چه سبا بیگا کویو کلا چه سبا کویو او دی اللہ لستاننا براو کتا واشیو وینتو فیرون پا وقت بیگا کے او کلا چه ماسپخین کویو یخرج الحی من المیت بیا دلیل پیدا گئی موحید مشرکنا پیدا گئی جوندے دمنا پیدا گئی مند جوندینا او تاز گئی زمکا پس دو چیتو نانو دارنگی بتا سپور تکڑے شئیو ومن آتی باز دلائل دا اللہ نا دادے چھ پیدا گئی تاسو دخاورنا بیان ناسا بتاسو بندگانی گرزی دن کی ومن آتی باز دلائل دا اللہ نا دادے چھ پیدا گئی تاسو رادن سنستاسو نبی بیانے لتسکنو الیہا دے پارا چھ آرام گئی دی سخا بی بیانی دا اللہ پیدا گئی چھ آرام ورسخو کے سترے آرامو کے لتسکنو الیہا دے پارا چھ آرامو گئی دی سرا وجعلا بینکم مودتا ورحمہ او گردویا میانستازو کی دوستی و مہربانی پریوبر مہربانی خزا و خاونو او دوستانی مرگری مرگری تا سڑے درال ہوئی چلے مرگری درال وطوایا مرگری دیوبر نا خبرن نپٹائی مرگری دیوبر خیرخواہی کئی خزا و خاون دا دوستان دی مودتان ورحمتن و مہربانی نو پیوبر مہربانی دیو جو پا خزا باندی سخواگو لگی نا ایخی چه بیا بوداگان چی بیا خودیر چاکر لڑایشی و آبای تسکی دی نا آبای وی دایو باتینا غالک لاو سما نزغلے دے جیب کی واچائیے اجی پاگا سخو لگی وی وہ جنہ دامی تالا راوڑی دی وجعل بینکم مودتا ورحمہ بیتا بیا جنائی ہوئی ہے دامی تال راوڑی دیا بخزا اخاون بیوب المحربانی ہے وجعل بینکم مودتا ورحمہ گردو رامی استازو کی دوستی و محربانی زمان تروروا اللہ دی اوبرخی ہے خاون ڈوٹی عمر خاون دانو دوارا نظر کلا کلا والله اسلما او کلا وضاسی وشوا چیز دوارو بروانا شوا نما تا بے سوال جاوو کنو زبا لولما نظر کیم آستا ما تخپوتا ما باوی بیازن چل شوئے دی نورا خاون بیوی دیتا ما بی چی وقتی زماغ پی خوگی دیتا ما بی پا دی خپورا لگلاسو نو دیرا لخپولا گوٹی ان نراڑی نما بورتوی داولی ناری بورتوی زخ پلا نا جوڑے من دلو میں سے پخپو لاسو آلیو بودای بدوالا نما بولا میانس کی خبر شورو کی خوشحال ہوشو پیو بل محربانی بیا چیان سے ما پخپو لاسو ہوئی آز ما مالا دارا کا سڑے دا خزن اگواری مالا چاہی راڑا مالا ڈوڑای راڑا اکثر کول کے روانے پا دی رائشی خزوئی دے ماتا نوئی دے خور تاوئی چھ مالا راڑا دے پلانو تاوئی چھ مالا راڑا ماتا نوئی یعنی پا دیخا پا کی چھ ماتا دا کار نوئی خدای می نہیں کنا وجعل بینکم مودتا ورحمہ دوستی و مہربانی خزا پا خاون مہربانی نو خاون لخیال ساتی خاون پا خزا مہربانی نو خزا لخیال ساتی وجعل بینکم مودتا ورحمہ او گردر رامی استازو کی دوستی و مہربانی یقیناً دے کہ دلائل دی دے پاردہ قوم چاہی سوچ گئی ان فی ذالکا لآیات لقومی تفکرون
یقینا دې کې دلایل دي د پاره دا قوم چې هغوی سوچ کوي چې ورته وایي دا د فلاني کمره ده نو ښځې غوسه شي وایي دا یوازې د هغه نه ده زموږ د دواړو ده ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاته خلق السماوات والارض او بعض دلائل دا اللہ نا پیدائش دا اسمانو دزمکو دے واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف دا جبستاسو دا جبس مطلب دا چاجبا اولا دا چاجبا بلا سوک پختو وی سوک اردو وی سوک انگریزی وی سوک کوستانی وی سوک گجرو وی دار چاخ پلا جبا دا اپا دے طولو جبو اللہ پوئیگی یا مانا دا واختلاف والسنتکم اختلاف دا جبو استاسو آوازون جدا جدا ورکڑی دا چا آواز کریخ دے تریخ دے او دا چا آواز کے خوگوالے دے دا چا آواز درون دے او دا چا آواز نرے دے او دا ہر آواز خپل خوان پیدا کرے واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف جبستاسو والوانکم درنگنستاسو چالے درون آواز ورکڑے چالے نرے آواز ورکڑے کوستان کی من طالبانو یو وڑو کے ونتی چنے منگو تا بیٹھوئے نو طالب سراؤ نا طالب بوتا سبق ہوئے یو راز آگا کلی تیلا تا اسم جواندے شاید ملک نمے دیوگائی کی نو آگا کلی دیتا نو ماتے ہوئے دیتا یو دراز سبق ہوا ذکری تازم مائی خدا نو ما آگا تا ترجمہ بام کولا ہو سبق بام کتاب بام متوی دراز پاس اگر آگے نو آگا تا راشو سبق دیتو ہوا نو اچھنے ہو تو اتانا نوا نو آگا تا ولی ادھر دینا ہوا ما ته زتا ته سبق د نیمز ګردا خو د چټي و نه زتا نه سبق کوم ته نه وام هغه ته ویلي هغه چنه و ته د आवाज خوګ دی هلکه زما څه आवाज و نه د आवाज خوګ دی نه چړي وی د سرینده आवाज دی جارشم غږ دی نری د زړه سوکي غوسوي اچړي راځ میسرا وکړه ما ته په ډېر می ما مټو دا هغه نه سبق وایا واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف دا جبستاسو والوانکم درنگنستاسو الوانکم درنگنستاسو چالے یو رنگ ورکڑے دینو آئی کی والا خائص پیدا کڑے دے چالے بل رنگ سوک سور دے نو اگلے سوروالی کی خائص پیدا کڑے سوک تور دے نو اگلے توروالی کے خائص پیدا کردے نو چال یو رنگ نو چال پا تور بدموائی خلقا تور بورا دے ناستا گل خواہ کی کوي نو چال یو رنگ مرکڑے و چال بولا واختلاف والسنتکم والوانکم اختلاف دے جبستاسو درنگنستاسو ان فی ذالکا لآیات للعالمین یقیناً دی کہ دلائلی دا پارد مخلوقات ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار بل دلیل بعض دلائل دا انانا خوب ستاسو دے دشبی او درازی یعنی خوب دشبی او گرزیدن درازی چه دشبی او دے دماؤ کے آرامو کے او درازی کار کے وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اولا طول استاسو دا فضل دا اللہ نا یقیناً لیکی دلائلی دا پاردا قوم چغیمنی قرآن یاولی قرآن او بازی دا دلائل دا اللہ نا خی تاسو تا پڑک پڑک دا پارا دیار یو دا تامی اور آلی دا برنو بہنو تازہ کئی پدیزم کا پس دا اچھیدو نا یقیناً دی کہ دلائل دی دا پاردا قوم چاہی کیا عقلی
ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بعض دلائل دا اللہ نا دادی چودرولے دے اسمان عظمکا اڈار دی اسمان عظمکا پا حکم دا اللہ بیا کلا چراو گاڑی تاسو لرا پرا وقتو بانی دا زمکینا ایزان دم تخرجون صاحب تاسو رایم زئی تاسو برایم زئی وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بیا دلیل دیا اللہ لگا اختیار دے دعوی چبر دیو خطا کل اللہ قانتون طول اللہ دے دیا جزی کے ان کی بیا دلیل دا اللہ غزاد دے چھ پیدا کئی مخلوقات اب یا بوا پس کی دی لرا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ او دا دیر آسان دی پا اللہ باندی احوان سیغا اس میں تفضیل راڑا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ او داوا بسکو دیر آسان دی پا اللہ باندی نتا ماننا چکی نور کارونو وطا گران دی احوان پا مانا دا حیین لکا اشار دا عربو کے راضی تمنا رجالنا نموتا وین اموت تمنا رجالنا نموتا وین اموت فتلک سبیل لست فیا بی اوحدی نو اوحدی پا مانا دا واحد فتلک سبیل لست فیا بی اوحدی خلق آرزو گئی چیزبا مرشما کزا مرشما دادا سے لاردا چیز پی آواز نظما او حق پا مانا دا واحد دارنگی احوان پا مانا دا حیین وَلَهُ الْمَنْسَلُ الْآلَى او دیا اللہ لا صفتون دیم چتو چت براو خطا او دا اللہ دا غالب حکمت والا ضرب لکم السلام من انفسکم بیانی تاؤس دا مثال دا نفسون استاسونا حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء مثال دا سی وی حاصل دا چستا غلام دے نو آغت بخفل مال گزان سر شریک ایسادار گرزے نا نو چخپل غلام شریک ایسادار نگرزے نو زما غلام بندوڑی ما سر شریک ایسادار گرزے مطلب دا حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء آشتے تاسولا دا وسنا چوا داوی اللہ سنستاسو دا گئی من شرکاء دا برخی خواندان پاگا کے چرزک درکڑے منگا تاسو تانوی تاسو بدی کے برابر چیاری گئی تاسو ددائینا پشاند یاری دا اخپلو آساباونا یار استاسو دا اخپلو آساباونا سن چاگئی در سرکن میراز کی زدار دی نو غلام نم دا سی آرے گی نا نو چا غلام زان سر ایسادار نگردے نو ما سر لزما غلامی صدار گردے بندہ کذالکا نفصل اللہ آتے لقومی آکلون دارنگ بیانو منگا دلائل دا پاردا کون جائی کیا خلی بلکہ تابیریا کسان جو ظلم اکڑے دا خواہشاتو بید دلیلنا نو آگا سوکو چا اللہ فمن یادی من اضل اللہ نسوک بلا رسم کی آگا چاہتا چا اللہ بے مورد گمرائی ہوئی او نبی دیگر اندادیان فاکم و جگلی دین حنیفہ نود رواخ بلزان آگا دین تا چاہے دا دین مضبوط تا حنیفان مضبوط دینو چاہے کہ رد شرک دے اس بات توحید دے فطرت اللہ یعنی اتبیو فطرت اللہ تابع شہید دین دا اللہ آغا چھ پیدا کڑے خلق پاگی باندی حدیث کے راضی ما من مولودن نشتے او بچے مگر چاہ پیدا کی یولد علی الفطرت پدین سیئہ باندی پیدا کی فابواو یہودانی و مجسانی یا مور اپلار یہودی و مجوسی کی پر تعلیم ہو چھ مور اپلار والا غلط تعلیم ورکی چھ مجوسی او غلط تعلیم والا ورکی نو مجوسی چی
نصرانیانی نو چې نصرانیت تعلیم ورکی نصرانی شي تعلیم اول د مور پلار نالی بیا د استاز نالی نو د مور پلار نه خو تعلیم نه اغسته نو چې د استاد د تعلیم وانلی د چانه به تعلیم علی چې ستاو تړو شین شي اته ته لکه سبق نه خلاص شو نه به پاسه بیا هم دې را ټوب کی نو دې دله بس تعلیم ورکې دې بس پوهیږي تعلیم واغه سوګلی چې د مور خپل نه تعلیم واستي او چې هغه نه از استاد نه وایي کنه نو چې دا غنم تعلیم نالي نو چا نه تعلیم وایي فبأي حديث بعده يؤمنون بیا به تعلیم لکم ځان علي ولكن أكثر الناس لا يعلمون فطرة الله التي فطر الناس عليها دین دا اللہ وده تابع شید دین دا اللہ چه پیدا کرده خلق پاگی باندی لا تبدیل ده خلق اللہ نشته ده بدلی دل دین دا اللہ لا ذالک دین القیم و دا دین مضبوط لیکن اکثر خلق نام نے پوچھی منی بھی نہیں لے شعرہ گردی دن کی اللہ تا ویارے گئی اللہ نا واقیم صلاة او پابندی گئی دموز ولا تکن من المشرکین او مکی گئی دمشرکیننا دا کساننا چگئی تاساس گفل دین وکانو شیعانو شدی ڈالے او هر یو ډالا پاچ دای څنګه خوشاله دي او کلا چورسی خلق ته تکلیف فریاد کوي الله تعالی ذکر کوي الله تعالی نو بیا کلا چوسه کوي دای ته د خپل درنه مهرباني ناصابا یو ډالا داینا د خپل ور سره نوري صدر کوي دا نو بابا را لور جوړو افغانی بابا لته ما لیاکفرو مما آتینام دید پارا چه کفرو کی پاگا باندی چه ورکڑی منگا دایلان سکوا لئیو زردے چه پو بشه اتحاسو ام انزلنا لهم سلطانن یارا لیکلے منگا پا دای باندی دلیل نو تگا دلیل خبری کئی پاگا باندی چه دای پاگی باندی حصدار کون کی دا اللہ سرب السوک یندا دلیل ورطا داخل وَإِذَا ذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا او کلا چوسکم خلق تا خوشحالی میرابانی نو خوشحال شدی پاگی او گورسی دی تکلیف پسبا دا مالو ددیوانی اذام یقلتون صاحب دین امیدی کن کی مڑو خوشل آسمان نکانے راجی نو زمان کورتا پوس گئی حجر سغانی نو پا منگئی اولم یراون آدین گوریا کنن اللہ فراخی رزق چالے چخوشی و تنگئیو او یکنن دیکی دلائل دی دپار داغا قوم چگئی ایمان راڑی فات دل قربا حقا نوار کخپلوانو تاک دا مسکن و مسافر لا دا غورد دپار دا کسانو چگئی دادا گئی در دا منتیا دا اللہ او دا کسانم دی کامیاب وما آتیتم من ربان او آج ورگئی تاسو سمال لیارگو فی اموال الناس دی دپارچ زیادے ہوگی فمالون دی خلقو کی فلا یرگو اند اللہ نن زیادی پنیز دا اللہ سمطلب کتو دیل مال ورگئی چیزان لپی مال زیاد کے پختانوی گھٹا پتاوان کی نو چی پیسی ورگے دید پاوی تپی زان لا مال زیاد کی تعریف زیاد کی صفت زیاد کی نو اللہ سکن زیادی کی زکا تا خود دی لگڑیو کنا تا خود دی لگڑیو چی پا دی گھٹا ہو کے زبا والا 15 روپائے ہو سما نو مالا بلس راڑی خزم دگا سکئی یروی پلانو کرا زما امبارکایلا سوالا ہوا سما یرا منگلے خودارا رو نداور لوزی منگلا بیادارا ری دینا مال ورکے چلیر ہوا فی اموال الناس
دین ارال ورکے چیزان لپی مال زیاد کی یا دین ورکے چیز تعریف و صفت پہ زیاد کی چیز ما صفت کے چی پلانے دیر خسڑے دیر دا سکئی او دا سکئی فلا یرجو عند اللہ نزیادی کی بنزا اللہ وما تیتم من زکاتنا چور کوئی تاسو زکات چرا دا کوئی پاگی باندر زامنتیا دا اللہ سمطلب بخشش ورکے مال ورکے او دا اللہ دا رضا دا پارا ورکے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِيفُونَ دا کسانم دیدی تو چند کے ان کی زان لمال اللہ بولا مال دیر کی اللہ بولا عجر دیر کی ثواب بولا دیر کی اللہ الذی خلقکم اللہ غزاد دے چھ پیدا کری تاسو بیارزت در گئی تاسولا ثم یمیتکم اب یا بکڑ والی نبل کورتا بزئی یمیتکم مڑی گینا کنا جواندی دیوے کڑے اڑے دا مڑا بل کور لاتی دی اننا ایدان جواندی ہمڑا وطا موائی ثم یمیتکم سمانا ثم یمیتکم بیابا مڑی کی تاسو بیابا جواندی کی تاسو نواشتے دے برائی خواندان استاسونا سوک چونکی دنیکار استاسونا سشے پاک دے اللہ انچت دے داغنا چھ دے سزار گئی دے اللہ سرب السوک زار الفساد فی البر والبار خارش فساد اچاو دریاب کے پسبب دا مالو دخل کو باندے دیدے پارا چلسے گئی تا سزا دے بازی عمل چدئی کڑو لال لهم یرجعون خامخا چدئی داو قدسی اللہ تا قل سیرو فی الارض ورطوا پیغمبر آو گرزے اسم گاکینو گو رئی سرانگی چان جان دا کسانو تیرشوی دی پخوا او اکثر دین مشرکان فاقن وجہ کلی دین القیم نتابدار کا خفلزان اگا دین مضبوط تا اکم وجہ کا ادرا وخفل مخ یعنی زان تابدار کا من قبل یاد یا یوم اللہ مرد لہو من اللہ مخید آگینا چرابشی و رز چنبی واپس کے دلاغیلا طرف دا اللہ نا پدا رز کی یصدعون بیان بل بکڑیشی او سطعا دیتا موچ گزار ورکے او دا مازغے گڑوٹ شی نمانا دا یوم ایزی یصدعون پدا رز کی بپریشان اگڑیشی من کفر فعالی کفر چاچ کفر کن دبان دے سزا دے کفر دے گا او چاچ عملو کن نیک نخپلو زانون لتیارے کئی پیچونے گوڑی تیارے کئی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی یہ بار سے بدلو ان کی کسان اللہ چی ایمان لاؤڑے عمل کڑے نیک دخبر فضل اللہ شاندہ انہم لا یحب الکافرین دا اللہ مینا نکید کافران سارا او باز دلال دا اللہ ندادا چرالی کی باتنا زیری تیرے پارا چوسو کئی دی تدخل میرا بانائنا او تیرے پارا چروان چی کشتائی پا حکم دا اللہ او تیرے پارا چولو دوی دفضل دا اللہ نا او خامغا تاس شکر با سیئ دریابونو کی روانی تجارت کئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا تاکی سرا لگلی مخستانان بیاخل قومنتا نورال دیتا بالبینات پدلائل باندے فانتقمنا من الذین اجرمو چتی دلائل پیش کر ناغی انکارو کو چھ انکارو کو فانتقمنا من الذین اجرمو نبادلا سمنگا دا کسان چاہی جرم کڑے ہو او وکانا حقا علینا نصر المومنین او دے لائق پمن باندے امداد مومنانو چاچ ہمائے اعتماد کرے نزے امداد کوما اللہ الذی بیادیل اللہ ذات چرالی عبادنا
نو چتا کی وریازا نو بوزو دیل را منگا فیاسدو نو خورگ منگا دیل را اسمان کے سرانگی چه خوشی دی اللہ خورگی دیل را اسمان کے سرانگی چه خوشی دی اللہ ویجالو ان کے صفاو گردی دیل را درانا نوینی بات ساس کے چوزی میاز دی وریازنا ناس اپا رسل گنی سارا چاہتا چه خوشی دی بندگان زمنگا بندگان دا اللہ نا اداؤن استبشرون صاحب علی خوشحال کی زیر یلی اللہ کوئی باران شو دیر مزیدار اڑیخ کل باران شو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِنَّ ظَلَالِهِمْ اگر چیوندی مخی دراتو دی باران نبدی من قبلی دا تاکید آگا مخی من قبلی مخی دراتو دی باران نا لموبی زیرنا امیدی که ان کی نو گورا آثارو دو میرا بان ہے اللہ تا سرنگی جوندی کے اسم کا پسدو چیتونا یقیناً دا ذات جوندی وکی مڑی اور دے پارسی باندو قدرت والا قرآن کی اکثر زائنو کی اس بات قیامت پام سیلاو گئی وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا لِيَنْ كَرَاوْلِهُ مُنْگَ بَعْدُ نوینی فرعال مصفرہ نوینی دلو تک زیادو فصلو پاخو کی لَذَلُّ مِنْ بَعْدِ يَكْفُرُونَ گرزیدئیو پس دین منکر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى نُتَوْ نشعر اولے مروتا وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَى نشعر اولے کنتا آواز نمروتا اولے شے اور نہ کنتا آواز اولے شے وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَى اور نشعر اولے کنتا آواز ابن جریر پدیدائی لکی اگوئی هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْكَافِرِ دا مثال لے چھے اللہ دا کافر دا پارا ویلے دے فَكَمَا لَا يَسْمَعُ الْمَيِّتَا نصرانگی چھے مڑے ناوی كَذَلِكَ الْكُفَّارُ ندارنگی کافر دین ناوی ستاواز وگنو کے گٹی ورگڑی ناوی نداوی تشبیح دا کفارو دا مرو سرا سنچے فَكَمَا سنچ مڑے ناوری کذالک الکفار دان کافر ناوری فَإِنَّكَ لَا تُسْمُ الْمُوتَانُ نشو رول مروتا او نشو رول کنتا آواز کھلا چوگردی دیشاک ان کی وَمَا أَنْتَ بِعَادِ بْحُمِيَانْ زَلَالَتِهِمْ او نیت اللہ خود ان کے رن تاغ خطائد منا لکا غلط نظر خونشو ورکولے وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا اور تنشہر اولے مگرایا چاہتا چلے ایمان راڑی زمن پایا تنونوا دی بگاڑ کی دی اللہ تا اللہ والذی بیادلی اکلی اللہ غزاد دے سے پیدا کری تاسو دا کمزوری شینا اور بیاد گردولے پس کمزورتیان طاقت اور بیاد گردولے پس طاقت میں کمزورتیان بڑا والے پیدا گیا چھے خوشی دا اللہ والعلیم القدیر اور دا اللہ دے پوا قدرت والا ویوم تقوم الساعتو اور پاگا رضبانی چودری قیامت قسمون وخری مجرمان چھدائی درنگو تیرکڑے بغیر دیو ساعتنا موگیو ساعت دنیا کی تیرکڑے کذالک کانو یفقون دارنگی ہوگئی چھوڑو شدہ اللہ دی کتابنا اوایا کسان چھوڑ کشو ورطا پوا والایمان ورکشو دے ورطا ایمان تاسو وقت تیر کڑے ہو اوایا کسان چھوڑ کشو ورطا پوا ایمان یعنی آمن الایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ تاکی سرا درنگ تیر کڑے دے تاسو پہلندہ اللہ کے تروستر پورتا کی دو فہذا یوم الباس ندا دروازہ پورتا کی دو لیکن یہی تاسو چنپ ہوئی گئی نبدارس کی فائدہ ورن کی ظالمان تا معذراتون بانی دی ولانی استاد ابونا نباد زی ملامتی منظور شی چلے دے وہ یرز ملامت با وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
او تای سر بیان کمنگا خلق اتاب دے قرآن کے من کل مسالن ہر قسم مثال ان سمطب ہر قسم دلیل دلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ ولا ان اجتماعت ولا ان جئتهم بآیتنا وقرارت لیت موجزہ نخام غال وائی باگ اسان چی کفر کرے ان انتم اللہ مبتلون تاس مگر باطل پرست كذلك يرضى الله ولا قلوب الذين لا يعلمون سنچ قیبان دے اللہ مہر والدے دارنگے مہر وی اللہ پسرون را کسانو چغی نکوئی نو صبر گوائی کننوا ددا اللہ در اشتیا فاصبر ان وعد اللہ حقون صبر گوائی دا اللہ در اشتیا وَلَا اسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اون یاری تعالی نکسان چغی یقین گئی کو قرآن آگئی اون یاری گی سورت کے ادلات لیے ذکر کو مبلس اور بشارت ورکو مومنان تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدی ورحمة للمسلمین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميد وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله تعالى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وما يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة في السماوات وفي الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أجل الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك وإن منكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ذلك نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فلنبئهم ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات ولدن الله الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مدين من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مكتسب وما يشهد بآياتنا إلا كل ختار كبير يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا من الله
يجزي والد عن ولده ولا مولود يجاز من والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورہ لقمان مکی سورت دے نزول کے وہ پنځوسم پس سورہ صافات نا نازل شوئے دے اور ترتیب سورتوں کے یو دیرشم دے پس سورہ روم نا ربط و تعلق دی سورت مخی سرا پگن وجوہ باندے دے مخی سورت کے اثبات توحیدیو کو پادلہ و اخلیہ باندے ندی سورت کے اثبات توحید کئی بدلیل نقلی دعوت لقمان حکیم نام دیو جنے ور بسے راڑو چما صلو توحید ثابت شی پادلہ و اخلیہ او دلیل نقلی باندے یا مخی صورت کے بشارت مومنان تا ندی صورت کے صفات دا مومنان بیانی دے وجنا ورپسے راڑو یا مخی صورت کے تسلی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مومنان تا ندی صورت کی تسلی و لقمان حکیم بچو تا چو وصبر علا ما اصابک کہ تکلیفون راضی و مصیبتون راضی نتبہ صبر کے یا مخی صورت کے ویلو واللسم آیات کے فصبر ان وعد اللہ حقن صبر کا وعد اللہ وعد اشتیادا ندی صورت کے لقمان حکیم قول ذکر گئی وصبر علی ما اصابک بچی صبر کوا پاو مصیبتون باندی جتا ترسی امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے پواقی لقمان حکیم باندے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا پنزو خبرو چپا آخر صورت کے کئی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا پنزو خبرو باندے یو ان اللہ اندو علم الساعة درم وینزل الغیس او درم ویعلم ما فی الارحام سلورم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا او پینزم وما تدری نفس بیئی ارض تموت دا صورت ممتاز بیان دی پینزو خبر باندے داوی صورت اثبات توحید پا ادلہ و سلاسو دلائل اقلیہم ذکر گئی دلیل ناخلی صاحب لقمان حکیم نا او دلیل وحیم ذکر کئیو لقمان حکیم واقعہ بطور دلیل نقلی گاڑی چھوڑا لقمان حکیم او سورہ اوامر پہ خودی سورہ نوائی لقمان حکیم سوکو نسوک ایجاد حضرت حود علیہ السلام مرگرونا داغ خرائیو سوک ای لقمان حکیم دو بنی اسرائیل یو پیغمبرو او سوک خود پورا معلوم انرا چه سوکو پاتدان چه نبیو او کنا دا قائد و مسئلہ دادا چنورتا نبی وائی انتنا انکار کرو ہمالی والا وی وذوالقرنین لم یعرف نبیون
کذا لقمان فحذران جدالی ذوالقرنین نوی معلوم چی نبیو دا سے وذوالقرنین لم یعرف نبیون کذا لقمان فحذران جدالی دارنگی آورت لقمان دی کی جگڑی مکوا ہوئی اوفیار سڑو یو رضو اخبر مشرو لیگو چدو که بازار نخوگا وخراڑا نو دے لار نو زڑے راڑو بلا رضی اغیو لیگو ویداو که ترخه وخراڑا خراب وخا نو بیاغ زڑے راڑو نو اگو تای خوگا دیم داراوڑی و ترخه دیم داراوڑی و وی لقمان حکیم ورطویو چه انسان اگا خو زڑا او جبا دا انسان دا زڑا او جبی پن وجبان دے انسان دے لسان الفتا نصفن و نصفن جنانو لسان الفتا نصفن و نصفن جنانو فلن یبقى الا صورت اللحم و دمی سڑے خو نیم زڑا دے و نیم جبا دا او چه زڑاو جبت نلن که نو بیا خو اسه ده غوخی اولوینو یو دیره پاتشن دا خو بغوی کی هم دی چه زڑا دی سام نی او جبا دی سام نی تو بس انسانی چه زڑا دی ام گندا او جبا دی ام گندا زڑا دی ام پلیتا او جبا دی ام پلیتا تو بس انسانی خلق وی لقمان حکیم چه مڑے دو نو بچو ته دوه نسخه پرې خو دی ویدایو نسخه چې دریاب کې واچه نو هغه به ودرېږي چې دا بله پکې واچه نو هغه به روان شي دا هسې ګډې وډې وایي هغه دوه نسخې نه دي پرېښودي هغه ډېرې پرېښودي دي او پرهیزونه یې هم ورسره ښې دي او د هغه نسخې او د هغه پرهیزونه هغه په دې صورت کې ذکر دي وروسته به یې ووایو الف لام میم اللہ پوئی بمانا دی حروفو دایاتون کتاب دی ڈک دے حکمت ما ہدایت دے رحمت دے دپار دنے کانو آنگا سانو چھ پابندی گئی نموز ور گئی زکاة او دی پاخرت باندی یقین کئی اولائے کا علاہ دم من ربیم دا گسان پہ ہدایتی طرف رب دینا او دا کسانو دیدی کامیاب او باز خلقنا سوک دی چاگئی ورکی لا والا حدیثی شبہات شرکیہ لا والا حدیث ابن جزئی مانا کئی ماوردی مانا کئی لا والا حدیث شبہات شرکیہ او لا والا حدیث تنگ تکورتا ہوئیو ومن يشتري لا ولا حديث ومن الناس من يشتري لا ولا حديث بعض دخل گناہ سوکی چه ورہ گئی ٹنگ ٹاکور ٹنگ ٹاکور ورہی بس آگیلا پا منڈی و تنیر خوئے گیو زمان دے ملک پخوابا غوبالے وے نو غوبال غنم بے واچول ابیابے پہ غیان گردولو یو سڑے و تمیر نمیو داغو غیو نو پدے غوبال کی بے گرزو نو شغاد غوبال باو نو پائی کی با ڈولکے کا گیدو نو و تمیر غی دو ڈولکی خوانو آغستا نو چی چا کرا باو آدو ڈولکے با گاڑے دو در و تمیر غی با پڑے اشلو غر آغر جو غی کرا بلا دا و تمیر خوئیو بچه ٹنگ ٹاکور اولی دے دیر خوشحال ایو خفا بزمہ کی لرا بغی ٹنگ ٹاکور پس بگرزی ومن الناس من یشتری لا ولا حدیث بعض خلقنا سوگی چو ورکی ٹنگ ٹاکور چان جان دائی چو خطاشی دلار اللہ نبی دلیل او نیوی دین دا اللہ لگا ٹوکا دا کسان جی دیلے عذاب سپکے ان کے حسو کو اللہ والحدیث الجدال فی الدین
چې په دین کې جګړه ډېرې خوښي با هر وخت به داسې جګړه جوړوي څه داسې مسله داسې خبره به کوي چې په دین کې جګړه جوړه کړي بس دا د بعضې خلکو عادت وي نن یو ورځ به یو څه وایي بل ورځ به بل څه وایي بل ورځ به بل څه وایي دا عادت وي ليضل عن سبيل الله بغیر علم او نیوی دی دین دا اللہ ٹوکا دا خدای دین پورے ٹوکی کئی دا دا سے ویو دے دا سے ویو دے دا سے ویو اولائکا لهم عذاب مہین دا کسان جی دے لدے عذاب سپکئی ان کے اللہ بولدا سے عذاب ورکئی چھ سپکئی لے ندے بے جواندے یہ ورست رضا وسپکی کله به یو سپکئی او کله به بل سپکئی کله به یو ور پسې اړمی کله بل ور پسې اړمی او دا د خدای عذابي دا الله سپکئی او ذلیل کوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا کله چې لوستل شي د باندې زموږ آیاتونه واوري دې ځان غټ ګڼونکي ته وایي ګنجا اورېدلې دی لا او توائی گنی پا غنون دے کے درندوالے فبشیرو بیعذاب علیم زیر ورگا دل پا عذاب دردناک مخیوی اولائکا لهم عذاب مہین اسوئی فبشیرو بیعذاب علیم دردمن عذاب بھومی او دے بامس پا کئی دردمن عذاب زرب اسوزی او پریشان بئی او تنگ بئی زرب تنگیو صدا ما سرسل شو او سپکی و امرست رازا ان الذین آمنوا بشارت یقیننا کسان چگئی ایمان راڑا عمل اکرنے کو دیدہ جنتون نعمت دار دی امی شبوی پہ دیکھے وعدہ دا اللہ دا رشتیا او دا اللہ دا غالب حکمت والا پیدا کری اسماننا بے دستننا تلینیا غیلا والقا فی الارض رواسیا او اردولی پسمکا کی میخونا چو نخوزی پتاسو خوار کری پدی گدار قسم زندہ سار وانزلنا من سمائی ماء او ورو منگا برن باران نزرغنو منگا پدیو کی من کل زوجن کریم دار جوڑی تازنا هذا خلق اللہ ندا پیداش دا اللہ دے نوخا ایماتا سپیدا کردیا کسانو چھ بغیر دا اللہ نیرا مدد کوئیو بلے ظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالمان دی بگمراہ خیارہ کی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ دلیل نقلی پتائی سرا ورکر منگا لقمان تا پوا چھ شکر باسدا اللہ چاچ شکر کرنو بیشکا فائدہ شکر جان لدا او چاچ کفر اکر یقین اللہ بے پرواز استحال شوئے کلا چوی لقمان کل بچی تا او دا پنور کو بچی دا یا بنی اللہ تشرک باللہ اول نہیں اول پریز ہوا تخیج بچیا پریز کوا دسنا د شرک نا پریزو کا یا بنی اللہ تشرک باللہ و بچیا شرک نگدا اللہ سرا یقیناً شرک دے ظلم لئیو وَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حکم کرے منگا انسان تا دمور و پلار سرخی کرے پورتا کرے دلانا مور دب تکلیف دا پاس دبل تکلیف نا او جدا کن دے فتو کرنو کی دی آمین دلتے دعا ذکر من کامل عدد او نیم کرے عدد آگے دلتے نہیں ذکر کرے آگے سورہ احقاف پینلسم آیات کے بیا ذکر کرے امامت کی تفصیل کرے حولین کاملین کی آتے انشکر لی ولی والدیک چھ شکر باس ازماؤ دن مرپلاستا بالعمر و انجا داگاو کے جگڑ گئی تا سرا پدی خبر آئی شریک گردے ما سرا
آوا چنوی تال رائے باندی دلیل نمو منا دی دوارو وصائب ما فی دنیا معروفات درم امر مرگلتیا کول دای سرا پا کارون دنیا کے معروفان بخطر کی ستاپلار دے مشرک دے او مسئلہ نمانی خپلار دے نو دنیا امورو کے ورسرا مرگلتیا کوا کٹو تواچو بالا خوطا کیدا چاپیو اللہ کا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ او بالامر تابیشاد لاری دا چاچ را گرزی ماتا تقلید انداغی تاوینو وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ امر دے تابیشاد لاری دا چاچ را گرزی ماتا بیا ماتا واپس کی دلستاسو کی نو خبر بگمان تاسو پاگا چه تاسو کول وبچنیا انا انتکم مسقال حبت من خردلین واقعا دادا کوئی دا عمل پاندازی دے دانی دوری او شیدہ پا گھٹا کی یا پا آسمان یا پا اسمکا کی یا تبیا اللہ نرابوڑی دیلرا اللہ یقیناً اللہ بارک بیندے و خبردار یا بنیا قم صلاة بالامر و بچی آپا بندی کرو دموز او حکم گواب توحید باندے منی کو خلق دا منکرنا منکر شرک و بداتنا وصبر علاما سابق او صبر گوابا چه رسیتا تا چکلے دا امر بالمعروف نان المنکر سے کرو کو ورپسی وصبر علاما سابق ذکا پدی کی تکلیفون راضی مصیبتون راضی نتبا صبر کے وصبر علاما سابق صبر گواب حاج رسیتا تا ان ذالکا من عزم الامور یقیناً داد پخو کارون دے داد زوانانو کار دے چھ صبر کے داد بادرانو کار دے چھ تکلیف راضی ہے استا پی پرواہم نہیں ہے وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ او ماروا ربوز دی خلقو تا بلا نہیں وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ او ماروا ربوز دی خلقو تا خلقوی مرا سبت ربوز ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا او مگرزا بزمکا کی مس مست مرحن مس مست شزان ندے اکڑ خان جوڑ کرئی اکڑ خان کو پیجا نہیں کیا زان نے اکڑ خان جوڑ کڑی نو دے چھے دو پیسی ورسا راشی نو دے بیا خبرن دے سڑو نہیں کارولین دے سڑو نہیں دیو پلار روانی دے اللہ فاغن مازو دیر پر نشا کی باروانی ہو دا اللہ خدا دی کتبا جو ترخ کی چاگائی کی دی وقت سے ریما شیک درمیان رویگا بتاکی دے وغزو من صوتک او پس کا آواز سڑو بندی خبری کوا وغزو من صوتک پس کا آواز برابر سڑو بندی خبرہ کوا دا یونیم چی دتا چو درنی لاؤشی ایادتا دولت اور سغراشی دے چی بیا خبری کئی خبری وارن پلانیا کم پاوان آج دیر پدا باندی ہو پتا کپور باندی و خبری کئی سڑی اسامی خبری کو وازون من صوتک پس کا آواز دے یقیناً کار آوازون کی آواز دخار دے اگتا آواز غاٹے چیزما دیر غاٹ آواز دے او زو دیر نستان خود خار غاٹ آواز دے از کمال انان کار الاسعاد لصوت الحمیر یقیناً کار آوازون کی آواز دخار دے علام ترو ان اللہ سخر لکم بیا دلیل اخلی آتا سنگو رئی یقیناً اللہ تابع کری تاسولا آچ بردیو آچ خطا اپورا کری دی پتاسو پلنے متون ظاہر او پٹ ومن الناس الزجر بعض خلقنا سوکی چی جگڑ گئی پدیند اللہ کے بید علمنا بید دلیل اخلینا
ولا هدن بید هدایتنا نبید دلیل وحی ولا کتاب منیر او بے کتاب روشن یعنی دلیل نقلی یو دلیل مرسل نشتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا جُوَيْلَ شِدَيْتَا تابداریو کوئی دا چرا لگل دی اللہ وائی دیبر کہ منگا تابداری کریو داغا چھ مندلی من باغبان اخبر مشران اگر شیطان راغواری دیل را عذاب دا جہنم تا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَوِي لَلَّهِ چاچ غاڑا کی خدا اللہ تا او حال داوے چوید موحید وَهُوَ مُحْسِنٌ اتبع فی سنہ وَهُوَ مُحْسِنٌ متبع سنت تدی وجہ حافظ ابن کثیر وئی فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شرطین نعمل قبول شوی دو شرط دی یو احدهما یکون خالصا لوجه اللہ یو چه خالص دا اللہ رضا لگی او دیم ان یکون موافقا لشریعہ چه دا شریعت مطابقی نو که دا اللہ رضا لنیه نو که مولی سے بگدی تراوی کئی نسو دیده بگی قرآن شل زل ختم کی نسو چه دا اللہ رضا لنی یاد جوڑا کپڑو دا پارئی یاد پیسو دا پارئی یاد روڑائی دا پارئی چه دا اللہ رضا لنی نیس فائدہ نیستے دویم چه مطابق سنت ہوئی چه که بلیتی اگتی دو آگانی کئی سنتو نا پس دری زلے کئی و چه اتباع سنت پا کنی نوغا عمل منظور ہے زکا پا عمل کے کم کیف این داد شارع حق دے شریعت بوئی کم سورا کیف سنگا این کم زائی کے نو دا شارع خود دی او چه شریعت مطابق نی نو کتار سورا عملو کنو قبول ندے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَوْهِ إِلَى اللَّهِ چاچ غاڑا کی خدا اللہ تاوید موحد نتائی سرات منگو لگو پگڑا مضبوطا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ او اللہ تو واپس کی انجام ذکارمو او چاچ کفرو که نغام جن کی تالا کفر ددو من تا واپس کے دل دینو خبر بے کتائی پاگ ابانی چھ دائی کڑی او یقیننا اللہ دے پوپر آسون سینو نمتے ہم قلیلان سک ورکو دیتا لگا او بیا بیکش کو عذاب مضبوط تا او گتا پسو کے دینا چاپ پیدا کڑی اسوانو اسمکی نوائی دی اللہ نوایا ہمدن دی اللہ لا بلکہ اکثر دینے نپوئی گی اللہ نے اختیار دے دانا چھ بردی اختا او یقینا اللہ اندے ربی پرواہ استائلے شوئے ولو انما فی الارض من شجرت او گچارتا ایسے چیز مکہ کی دوننا قلب نوشی او دریابنا سیائشی دید پارا او پس دینا وہ دریابنا نور وہ یعنی دیر دریابنا عرب تعبیر کئی پہ سباو سبین باندے کسرتنا ما نفدت کلمات اللہ نخلاص بنیشی صفات اللہ یقیناً اللہ غالب و حکمت والا ما خلقکم ولا باسکم اللہ کنفس واحدہ ندے پیدا استاسو او پورتا کول استاسو مگر بشاند سائی او باندے او اللہ دے اولیدون کے آیتن گورو یقیناً اللہ دنکیش پیلے رپرس کے او دنکی دا جلوش پی کے او تابی کڑے نور سنمائی ہر یو روان دیتر نیٹی مقررے وان اللہ بما تعملون خبیر او یقیناً اللہ پاگا چکوئی تاسو خبردار دے ذالک بیان اللہ والحق دا دیو جناچے کنن اللہ دیو رشتیا او یقیننا چه دیرا مدد کئی بغیر دا اللہ نا اغدی بیکارا او یقیننا اللہ دیده دو چت مرتبی او دوی مرتبی والا علم تران الفلکات نگوری
کشتای روانه دریاب کې په نعمت د الله دې پارا چې خوای تاسو ته دلایل خپلونه یقینا دې کې دلایل دي د پارا دارو صبر کوونکی تابعدار صبر ډېر صبرناک شکور تابعدار وایذا غشیهم موجن کلا چې پټ دی لره چاپی کلا چې پټ کی دی لره چاپی کذلالی پشان نسوری باندې دا الله مولسین له دین نو فریاد کی اللہ تا خالص کی ان کی اللہ تا غاللا نو کلا چه خلاص کی دی لره اوچے کا بعد دین درمیان پادشی و باز انکارو کی وما جدو بیاتنا انکار نگئی زمون بیاتونو مگا ہر یا بیلو زمون کر یا ایوہ الناس او خلقو اوی اری گئی رفستا سنا اوی اری گئی سزا دا غرزنا چه بدلوان نیچی ورکو لے پلان دخبر بچینا او نم بچه چه دے بدلور کنگوی دے پلان نسشه یقینا وعده اللہ دے رشیا فلا غرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تاثلوا جوند دنیا ولا غرنکم باللہ الغرور او دوکن کی تاثلوا پا اللہ باندی دوکا باز فتح دا غین چیشی نمانا دوکا باز او چه زمان دا غین چی نمانا دوکا ان اللہ اندو علم سا یقینا اللہ چه دسقا علم دا قیامت اور علی کی باران او پوا دے پاگا چه پکی ڈوکی دی وما تدری نفس نپوئی او نفس چه سبا گئی سبا او نپوئی او نفس چه بکم از مکا باندی بمری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دورو او بادشاہ خوب بولی گو چه ملک الموت وقا سے دا پینزے کوٹی نیولی مولیان را جمع کل چه مالا تعبیر و باسی یو وطوی ستا پینزے رازی جوان دے بلوی ستا پینزے گھنٹے جوان دے بلوی ستا پینزے کالا جوان دے امام ابو حنیفہ غلے ناستو منصور عباسی و توئی وی تپا کسا ہوا ہے کنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زمان تعبیر دے ٹولو نا بدل دے وی سنگا وی تا اللہ وی چی بادشاہی میں در کا طاقت و دولت میں اللہ در کو خو خبردار گورے دے پینزو سیزونو کے دخلاؤنے کے دا زمان خاص دی یو ان اللہ اندو المسا دویم نزل الغیس درم ویعلم ما فی الارحام سلورم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا او پینزم وما تدری نفس بیئی ارض تموت دا زمان خاصاوا او دیکھ دخلاونکی منصور عباسی دے خوشحال شو اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باندے افرین و شاباسے ہوئے شریف کل تعبیر دیرالا ہوئی استو ان اللہ اندو علم سا یقینا اللہ چھے دسقل علم قیامت اور علی کی باران اور یعلم ما فی الارحام پود پاگا چھے پکیٹو زمین کی زما اوکے نوغا پا دے بورڈ کے نوکارو دا تعلیمی بورڈ چھو پیخور کے زسکول کے ما غالباً نہم کے خود ما قرآن سر شوکو طالبی رہے پا سکول وقت کے ما قرآن ترجمہ خزدہ کڑے وا نزدتلیم خور کرا نماز خوتن ما تاغیو کی وی جماعت تازے ما آو ویراغی چیزو زم موزلا من لڑو چلارو موزو شو مولائی سے قرآن راواغست او یوسو کسا وطا کے ناستل زمان روحی تمام اتزا او زد درس آورم وہ درس بنیاد کے ناستم چه درس بہو کی اچه سوک درس کئی نمالا خوان اسم را گئی چه بلتا وکی میرا مزا را گئی
نو ما ته ځاو زه به درس واورم په هغه درس کې په هغه کسانو کې زمونږ د کلي یو دوه کسه په بوټ کې نوکرانو نو زه کېناستم مولوي صاحب سوره کهف وی ترجمه یې وکړه کسانو ته قرآن یې ټپ کو چې قرآن یې ټپ کو نو زه پاسېدم لاس مې الله ورکړل او چې را روانېدم نو هغه تپوس وکړه زموږ یو کلیواله نه دا مېلمه څوک دی نو هغه ورته وی دا چې زموږ کلیواله وی او د مولانا صاحب زوی دی چې شیخ القرآن یاد کې چې مولانا صاحب زوی دی نو بعضې سړی ډېر سخت بې ادبه او بد اخلاقه وي نو هغه مولا بد اخلاقه و یعنې هغه به وي چې او د ده والد صاحب خو ډېر ښه سړی هسې به یې ویلي نو هغه دې وایي چې د ده پلار خو په قرآن نه پوهېږي او ځان ته مفسر وایي او ځان ته دا وایي ما پیزار راغستی و هلک وما خو چې دا وي د ده پلار په قرآن نه پوهېږي جوړ رالم او پیزار مې کېښوده د ده مخې ته ما ورته ویلي ما زما پلار په قرآن نه پوهېږي وی راو ما ته پوهېږې وی راو ما ښه دا تا چې کوم صورت وی د دې خلاصه ووایه یا ما نه تپوس وکړه یا درنه زه کوم وی درته وکړه ما د دې صورت خلاصه ووایه وی خلاصه دا ده چې دا الله په محمد رسول الله را لېږلی په واسطه د جبریل امین ما دا نور یې نه دي را لېږلي که نه وی نه نور یې هم را لېږلي ما د دې خلاصه بیا څه شوه ما بیا خو دا نور یې هم را لېږلي یو شی شو وی نه خلاصه وی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب حمدونه دی الله غزات لا چې کتاب را لېږي ما خو ترجمه کې وی نور څه ووایم نو ما زه درته وایم چې خلاصه یې ووایه په دې ټول صورت کې الله مقصدي مضمون کم یو بیانوي نو دا څوک دا کولی شي ما زه کولی شم زه درته په 2 منټه کې وایم نو چې ما دا 2 منټه ووایي دا نور چې کوم ناست وو د هغه هم شوق پیدا شو ما هم وایي چې دی متوجه کړم ما زه درته 2 منټه کې وایم نو ما ته وی زه ووایه ما نه داسې نه ته به وایې چې ما له نه راځي نو زه به یې وایم نو هغه وایي چې زه ولې دا وایم نو ما نه زه خو به یې درته هله وایم چې تا له نه درځي نو زه به یې درته وایم ما ورکه چې ورته کې باسم نو هغه وی نه ما ورته خلاصه نه وي ما به بیا وي 2 منټه کې به ټول صورت مقصد وایم نو دا شاګردان یې ټول را متوجه شو نو هغه یې ورته وایي استاد ووایه خیر دی که چې ما له نه راځي چې دی څنګه 2 منټه کې وایي نو استاد وی زه ما له نه راځي ته ووایه ما زه ما له نه ته به سم وایې چې ما له نه راځي اوس هغه وایي نه ما راګیر کړی ما سم به وایي چې ما له نه راځي اخري کې هغه شاګردان هم ورته وایي چې ووایه استاد وایي ما له نه راځي ما نه درځي ویاو ما فرض وقت کېده په دې صورت کې نفي د علم غیب ده او په هغې 4 واقعات او خلاصه د صورت هغه مې ووایي چې اس مې وي ټول خلاصه مې ووایي او په دې کې خصاصت د دنیا د بالوجوه ثلاثه زر مې ووایي نو ما ته وایي چې د دې بل صورت ووایم ما د دې بل نه ټول قرآن به درته ووایم او ما هغه وخت کې یاده کړې وه خلاصه ښه راتله راله جو استاد اریان شو چې ما به آیات وي نو ده به وي دا وښیه قرآن کې نو ما هغه وخت تجربه ونه خو سوره کهف مې راوړلی نو چې ما به آیات وي چې هغه یې وایي قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم دا کوم ځای دی نو چې ما به پاڼې واړولې هغه به راووتو چې ما به وی قرآن وی ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9 ده به دا کوم ځای ما به دا دی نو دی ما ته وایي ولې په غیب بل څوک نه پوهېږي ما نه
ویولې قرآن کې چې راځي چې 15 سیزونه دي چې په هغې باندې الله پوهېږي، نور څوک پرې نه پوهېږي، نور په هر څه پوهېږي. ما کوم ځای دي قرآن کې؟ وی قرآن کې څه ما وښیه قرآن کې؟ و دې قرآن اړی راړی معلوم ورته نه دی. ما ورته وی ته به ښې و د پاڼیانو راوړلې خولې پرې راماتې دي. ما ویل تا برابر کړم، ته بیا زما د پلار نوم والې. چې ښه ګډوډ شو نو ما قرآن ته نه ونس نو ټپ مې که ما ورته دا ته په یو کال کې هم نشي ښیلی چې 15 سیزونه دي چې په هغې باندې الله پوهېږي، په نورو سیزونو خلک هم پوهېږي. دا ما نه شي ښیلی. خو زه خیر دی یو هفته تا ته مهلت دی، نن د زیارت ورځ ده، بل زیارت له به زه راځم ته به یې ما ته ښې. وی ښه زه رالمه یو 2 ورځې پس زما اوښې راغې، ما ته ویل استاد سره دې څه چل کړی دی؟ ما سر څه چل کړی؟ خو هغه دغسې ووایي بیا هغه خو تښتېدلی دی. ما نه یاره بیا جومات یې پرېښودی دی. ما ښه هغه ملګري وایي چې استاد یې راله وزغلو ستا هغه اوښي. ما د پلار به نه ټینګېږي دغه ځای، استاد وتښتېده. تقریبا یو 20 کاله بعد یو ځای کې نکاح و، نو هغوی پېښور کې ما ته ویلي وو چې ته به راځې نکاح به تړې. ما ښه زه تللی وم، نکاح مې تړه، کسان ناست وو، یو بوډا غوندې پکې ناست و. نو ما ته وایي زه دې وپېژندم؟ نو ما نه. نو ویې خندل. نو ما ویلې وی زه هغه بورډ کې چې امام وم، ما ورته نو وزو غوندې ما هغه آیات درته معلوم دی. وی خدای ته وګوره غلی شه. ما ته کچې روک شوې زرې په خولې لاس کې خدای ته وګوره غلی شه. ما ته بیا زما د پلار نوم واله. ان الله عنده علم الساعة، یقینا الله چې د څخه د علم قیامت، وينزل الغيث عليه باران، ويعلم ما في الارحام، او پوه دی پایا چې په ګېډو د میندو کې دي. ډاکټر یې په الټراساؤنډ په اسبابو معلوموي، بغیر د اسبابو الله ته پته ده. یا مطلب دا نیکبخت او بدبخت الله ته پته ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نه پوهېږي او نفس چې څه به کوي سبا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، او نه پوهېږي او نفس چې په کومه ځمکه باندې به مري. چاته د خپل مرګ پته نه ده. وایي د بدن حال مې معلوم نه دی چې به مې تن د کوم وطن خاورو لځي. چاته د خپل ځان پته نه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ان الله عليم خبير، یقینا الله پوه او خبردار. سورت کی اثبات توحید په عقید لقمانی حکیم دلیل نقلی او ورسره دلائل عقلیه پیش کول مخکې. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. من رب العالمين أن يقولوا افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل مثله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه بروحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا زللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم من لقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا بل صالحا لا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منهم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا هذا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا يسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون
يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ونزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها يعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو أن يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يأت لهم كما أهلكنا من قبلهم من قرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سورہ سجدہ مکی سورت دے نزول کی پینزاو آیم پس سورت المومنون نا اور ترتیب دے سورتنوں کی دو دیر شن نمبر دے پس سورہ لقمان نا دی سورت ما سبق سرا مکی سورت آخر کی ہوئے ان اللہ اندو علم الساعة اللہ سب علم دا قیامت دے ندی سورت کی داغی خلاصہ شفقم آیات کی ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم عالم الغیب یو اللہ دے صرف دا قیامت علم نا عالم الغیب دے یو اللہ پار سکو یو اللہ دے یا مکی صورت شروع بصداقت قرآن کریم او دا صورتم شروع بصداقت قرآن کریم دید پارے ورپسے راڑ چھ دا قرآن کریم صداقت بیا بیا بیان چی چھ اوقاف ذہن چی یا مکی صورت کے اثبات توحید پا دلاؤ ندی صورت کی شفاعت مشرکین رالی و غرات کئی ندی وجنہ اور پسیرار نورم گنو جو دی امتیازات صورت دا صورت ممتاز بیان دا نعمتونو چے انسان تا ندی معلوم پدے کیا نعمتونو چے انسان تا ندی معلوم داغی تذکرہ کئی دارنگ دا صورت ممتاز دے پہ اثبات دا عذاب قبر وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ پدی الفاظ باندے اثبات دا عذاب قبر ببل صورت کی نشتا نو پدی صورت کے اثبات دا عذاب قبر پدی الفاظ جو وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ خلاصہ صورت پدی صورت کے رد شرک اعتقادی کئی اور نفذ شفاعت قہریہ چھپزور دا اللہ نسو خلاصو نشی کولے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے بہت کہتے ہر عورت نسورہ سجدہ سورہ ملک بے تلاوت کرن بیا بہت شو داولی زمانگا مولیانو بے سورہ ملک صرف دا جمعے پشپاوے اب آگی بے واٹک کو نا ہر اشپائی ہوا سورہ سجدہ سورہ ملک بے تلاوت کا بیاب الدش داولی اتوالا یوزائی کول ذکر سورہ سجدہ کے رد شرک اعتقادی دے اور سورہ ملک کے رد شرک فعلی دے رد شرک اعتقادی اور شرک فعلی بے اوکر نوالا بے ادیشو چکہ خوف کے مرگ را گئے چھ ما اول رد شرک کڑی مکمل رد شرک اعتقادی اور فعلی بے اوکر داغین آباد ببیا ادیشو
سورہ ملک کے رد شرک اعتقادی ہے اور سورہ ملک کے رد شرک فعلی. اول ترغیب ورگئی قرآن کریم تا الف لام میم اللہ پوئی بمانا دی حروفو. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین رات اللہ کتاب دی نیشتے شک بدی کے طرف درد مخلوقاتنا. تنزیل الکتاب من رب العالمین لا ریب فیہ رات اللہ قرآن دا اللہ دا طرف ندی اور بدی کے اس شک نیشتے چھے اللہ را لے گلے نسبت تام کو. ام یقولون افتراء یا وائدئیو جوڑ کدی لرا نبی علیہ السلام نے زاننا دادے زاننا جوڑ کڑے بل والحکم من ربک بلکہ دار اشتیاد طرف درستانا دید پارا جویر اگا قوم چنیر آگلے گئی تیر ان کے مخستانا لعلہم یاتدون غامغا چھئی لارنی اس دلیل اخلی. اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وزاد دے چھ پیدا کری اسمان نظم کیا چھ میدنی دوارو کی پشپا غلاموں کے ثم استوى علی العرش بیالا اگورا برابر دے بخبر سلطانات ما لکم من دون من ولی ولا شفیع دعوی صورت نفذ شفاعت قہریہ نشتے تاسو لوا بغیر اللہ نا سود دوست ولا شفیعنا نشفا اخلاص ان کے شفارسی شفاع اشفاؤ کو مانا دخلاصو لو شفیع تم شفیع زکوئی چدے مشفوع خلاصی بخفل شفارس افلا تتذکرون تاسو پن اخلیو تدبیر کے یہ کارو بر نظم کتاب ثم یاروی لین بیا خیجی اعمال مخلوقات دی اللہ تا فی یومن بیو سات کیے چدے مقدار داغی زرکال داغن چتازو شمی رہیو کتر روانی نظر کال بروانی غزائی تبو نرسی او اعمال دا بندگانو بیو سات کے رسی. ذالک عالم الغیب و شہادہ دی صفتن والا پودے وٹ بخارا غالب دے میرا بان الذی آسن کل شین خلقہو اللہ چخستا کڑے آریو شکر پیداشتا گو اور پیدا کڑے وبدا خلق الانسان من توین اور شروع کڑے پیداشت انسان دے خٹنا یا گردولے انہا سلد من سلالت من مائی مہین دا چون شہدو گنرمنا سلالہ مائی سل من اشے شغد بدن نا چون شہدو ثم سوائن بیا برابر کرے دلوا پوکی بدکے اخبر حکم او گردولی تاسلا ہوئے گناستر گیا سنانو دیر لگدی شکر استن کی. وقالوا اذا ظلنا فی الارض اوائی گئی آکلا چلو شمونگا پا دنیا کے نوائے منگا پوی دائش نوی کشو بلکہ دئیے پا ملاقات درب باندے انکار کئیو. وام ربے کی تاسولا فرشتہ دا مر گایا چھے مقرر شویدہ پا تاسو ملک الموت اللذی وکلا بکم فملک الموت یو ندے ملک الموت ہر اگے فرشتے تاوئی چاگی تاو گموشی چور سے دفلائی نسا والا البتہ اسرائیل لدے ٹول کی مشر دے لگا سن جو ڈی سی آگا چاہتا ہوئی جو ڈی سی پڑی اٹھائی کینی ڈی پی او آگا چاہتا ہوئی جو ڈی پی او پڑی اٹھائی کینی ملک الموت آگا فرشتے تاوئی چاگا درو اگستو دپارا اولے گلشی ثم الى ربکم ترجعون یا برابستافتا واپس گئے شئیو ولو ترائد المجرمون ناکسو رؤوسهم من ربهم کوئی تو کلاچ مجرمین سر گجی گئی پنی ضرب دائی باندے
وای بدوی وارب زمنگا خوری دل منگا خواری دل منگا واپس که منگا دنیا تا چه منگا ملکنے کو او منگا یقین کا انکی نکا خولا زمنگا نوار گڑبا منگا ہرے ہونا اس دا توفیق تو دے ولیکن حق القول منی لیکن لگی دلوی نازمنا چھٹک بکما جانم دا پیریانو بنیانو گنڈونا سمطلب توفیق ارچالا نورکوم خماوتا اطاعت کرے انبیاء مرالی گلی کتابون مرالی گلی حق پرس پیدا کو مغی بیان کئی نوچے دے اسباب استعمال کی توفیق ورکم او چه استعمال نکی نزای جہنم دے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا نو سکئی بسعود آئی تاسو پری خودے ہو ملاقات در تاسو چدا دے منگا پری خودائی تاسو نو سکئی عذاب دا میش گرائے بما کنتم تعملون بسعود آئی تاسو عمل کو تعمل ناکارا کرو ننداغی سزا ہو سکا انما یؤمن بآیاتنا الذین بشکا ایمان داری پا تم زمانگا کسان کلا چھ پنور کے چھ پتے پروز جدائی سے تک ان کے پاکی بیانی اللہ لا پستانی در رجوئی لکی آئیو او دائی زان غٹ نگڑی دے عبادت دان لانا بیال توی ارخنا جائز بستارونا تتا جافا جنوبهم عن المضاجع بیال توی ارخنا جائز بستارونا سمت لبو دشپی دا اللہ عبادت کئیو حضرت حسان ابن ثابت دا نبی علیہ السلام تعریف کے لیو وفینا رسول اللہ یتلو کتابہو اذا انشک معروف من اصب ساتہو وفینا رسول اللہ یتلو کتابہو اذا انشک معروف من اصب ساتہو یبیتو جافی جنبو عن فراشی اذا استثقلت بالمشرقین المزاجو منگی پیغمبر دے چھگا سبان ملک پاسے دلئی مشرکانو باند اخپل ارخونت رانی وغدا اللہ عبادت کئیے وفینا رسول اللہ یتلو کتابہو اذا انشک معروف من اصب ساتہو یبیتو جافی جنبو عن فراشی اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع تتجافى جنوبهم بیلتوی ارخنا غید بسترونا رامدت گئی اللہ لرا پیرا پتما چھے عبادت پار را پاسے دلے او عبادت کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھکل تراوی اکڑے جمع پہ اکڑے حضرت عمر یو موقع کی ہوئی والتی ینامون منها افضل مما یقومون علیہا اگا چھتایتی نا ادکی گی نو آغا موزا دا آغا نا غرد چھتای اصولار دی اغیبان زینا دا معلوم ہے تراوی صلاة اللیل جدا جدا دی تراوی مخی صلاة اللیل رستو دے تتجافى جنوبهم عن المضاجع بیلتوی ارخنا دید بسترونا یدون ربهم خوفا و طمعا اور مدد گئی رب لگا پیرا و بطمع ومما رزقناهم ينفقون او دا عمالنا چمنگئی لور کردے خرچ کئیے پلارد اللہ کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم نپوئی او نفس پاگا فائدہ چپٹ شوی دے پارا دیا خوالی دستر گنا بدلا بارگیشی بدلا بما کانو یا ملون پاگا سجدئی کول افمن کان مومنان نو آئے آگا سو چگوی مومن دے پشاندہ اچائے چگوی فاسق ندی برابر ہر چاہ کسان دی چی ایمان لارا ملو کرنے کو دے پارا جمع دندا میش گرائی دی او ملمان بگے شفر ملمستیا پاگا سبانی چدئی کول پساو دائی چدئی کول واما الذین فسقوا فمأواهم النار
هر چا کسانی چغی ما تونکی حکمونو دا اللہ لا نزای دوئی دوئی ہر گلا چھ دوئی را دوئی چی حوزی دینا واپس بکرشی پتے کے او بغیرشی دیتا ہو سکے عذاب دورانا چھ تاسو پاگی بانی تکذیب کو وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى خامخاو بسکر منگا دیتا دا عذاب نزدی دون العذاب الاکبر مخی دا عذاب لوئنا دا عذاب نزدی مخی دا عذاب لوئنا مراد تینا عذاب قبر زکا دیر کافی دی چاگئی دنیا کے عذاب ندے ورکے شوئے نو معلومی دا چا عذاب قبر سے اس بات عذاب قبر قرآن کے 38 آیاتوں میں ثابت تھے دائی عذاب قبر یو آیات ہوئی اغیبان دی عذاب قبر ثابت ہے منگے دا 38 آیاتوں میں ثابت ہو اس بات عذاب قبر او ابن جریر ذکر گئی دی مجاہدنا چمرات دین عذاب قبر وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى خامخار بسکر منگا دیتا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخد عذاب لونا بینا ذالکا لعلہم یرجعون او منگا دا بیان کرو معذوف راو باسا خامخار سے راو برزی دی بد عملنا قرآن کی اس بات دا عذاب قبر پگنو زائنو کے دے ومن اظلم من ذکر بآیات ربی سوک زیاد ظالم دے اعراض کرونگی دا اچانا چپانور کے شپایتون در رب او بیا اعراض کری دا گینا منگا دا مجرمان نا بدلا غستن کیو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ دلیل نقلی تاکیق سرا ورکرم موسیٰ علیہ السلام لے کتاب نمکے گا پشکی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا او گردولی منگا دلائی دار دپار دا بنی اسرائیلو او گردولی منگا دین مشران یادونا بی امرنا چھ بیان بے کو زمین پہ حکم لما صبرو کلا چھ دائی کلا گلارو بدین صبر کرو کلا گلارو بدین ابن کثیر دا امام ابن تیمیہ قول نقل کرے بصبر والیقین تنال الامامت فی الدین پا صبر اور پا یقین سرا پا دین کے مشرط مندشی چھتا تکلیفون تزان انی سے مشرط بدی نصیب شی وکانو بیعاتنا یوقنون او دی زمانگا تنباندی یقین کروں کی یقیناً راستا غبا فیصلو کی بمیاندائی کی پروت قیامت پاگا سکے چودئی ہے کہ اختلاف کروں کی اولا نیاد لونوائے ندواد شوئے دیتا چھ سورا لاکڑی منگا مٹکے دلائی ند پیڑونا چھ زیدائی پسائی ندا گئی کی یقیناً دی کی دلائی لی افلا یسمعون دی ناوری قرآن اولا نیروائے دی نگوری چھ منگا بیائی ہوبے زناغ کے بان جارتا فنبجو بی زران نوباسمون پدیبان فسلونا تا گلومن وانہانوهم چخلی دینا ڈانگر دیوان فسلمو دی پخپلا افلا یبسرون دی نگوری ویقولون متاز الفتح اوائی دی کلبیدہ فتح کئی تاسو رشتینی وَاَوَلْتَ رَلْتَ فَاتِي فَائدہ بورمی کیا گسان تو چھ کفر کرے ایمان نو ددائی وَلَا مُنْزَرُونَ نُوَدَيْدَ مُحْلَةُ وَرْقِشِ فَعَارِضْ عَنْهُمْ نُمَخْوَارُ ددائنا وَانْتَظِرْ او انتظار کوا انہم منتظرون او دائم انتظار کرن کی دیئے او وانتظر انہم منتظرون انتظار کوا دا انجام او دائم انتظار کرن کی دی صورت کے رد شرک اعتقادی کو اولا شفاد مشرکین رد کولا چاہیے دا زمن دا پارا شفار سیان دی نو اللہ ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون
سوق بغیر دا اللہ نخلاص ان کے نیشہ دوست نشتے او نخلاص ان کے شتے افلا تتذکرون وطاسو پند و نصیحت نہ لئی